السلام علیکم. زه مزاز پردیسي د اټلی نه امید لرم چې جوړ به او چې هر چېرته ښاد او باد بریالي اوسئ. زما دا ویډیو چې کومه ده دا د محله سیدن آباد اکبرپوره کې چې کوم جومات مدرسه جوړیږي جامعه حلیمه، او دا چې کوم چې د دې کاري صاحب دی سید مومن شاه، نو سرتعارف محتاج نه دی. کوم چې د دې والد صاحب چې کوم دی حسین شاه استاد، کوم چې په های سکول کې ټیچر پاتې شوی دی او زه هم د هغه شاګرد پاتې شوی یم، او سرتعارف محتاج نه دی حسین شاه استاد چې څومره تعریف هم وشي کم دی د هغې دپاره، او ځکه چې هغه دین دپاره او د خپل د استادۍ چې کوم په ټیچینګ کوي د هغې یو خپل نوم جوړ کړی دی، ځکه چې د عوامو خدمت کوي، د عوامو په دغه ولاړ دی، په خدمت کې ولاړ دی، کوم او دین سره ډېر خپلې مدرسې هم چلی، خپل جوماتونه هم چلی. خو دی یو نوې مدرسه جوړه کړې ده کوم چې په محله سیدن آباد کې ده، جامعه حلیمه، په هغې باندې کار شروع دی. هغې دپاره یو ریکویسټ یې کړی زموږ د مسافرو ته، کوم چې په یورپ کې دي، که په دوبۍ کې، قطر کې، سعودي کې، چې هر چېرته دي، که په لندن کې دي، ټول ته ریکویسټ دی چې کار پې شروع دی. او نن سبا ډېره ګراني ده، نو لکه نه کېږي په د کلي خلک هم امداد کوي، خو لکه ډېره ګرانه ده. نو تاسو دا ویډیو کتی شئ د حسین شاه استاد کوم چې ویډیو نه خوښوئ، خو بیا هم یو شارټ ویډیو ده، نو کوشش کوم چې تاسو یې وګورئ. دلته بیا موږ مطلب چې د هلکانو دپاره د بس انتظام کول غواړو، هغه کې به پیلري لګوو، تقریبا دې کې څه 5-6 ټن شارټ غوندې ویډیو، ځکه چې استاد ویډیو نه خوښوي، د حسین شاه استاد د ویډیو سره ډېر تعلق نه ساتي او نه یې خوښوي، نو زه به دا ووایم چې لکه استاد چې کوم دی دا یو روحاني پلار دی، او د حسین شاه استاد د دې خپل اکبرپور دپاره ډېرې منډې تړلې وښي، هغه دیني لحاظ سره، دنیوي لحاظ سره. نو الله دې وله ډېر عمر ورکړي، زموږ دعاګانې به ورسره وي. او زما یو ټول مسافر ته دا ریکویسټ دی، کوم ته چې په سکرین باندې دا نمبر ښکاري، سید مومن شاه قاري صاحب سره رابطه وکړئ، او تاسو خامخا څه ناڅه امداد ضرور وکړئ. ته په سکرین باندې نمبر یې ښکاري. او زما نه دا کېده قاري صاحب، زه ته یو بښنه غواړم، ځکه چې ویډیو لیټ شوه، د ډېر وخت نه ما ته ویلی شوي وو، دې کې وینا شوې وه چې ویډیو جوړه کړه. زما په ویډیو که چاته آواز رسي، زما په ویډیو که چاته یو مدد رسي، دا ویډیوګانې به بار بار جوړوم. او د خپل اکبرپور دپاره زه په ځان باندې دا یو حق ګڼم چې د خپل د اکبرپور آواز اوچت کړم او تاسو ته یې وړاندې کړم. ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو چې کوم دا ویډیو ګوري، او ضرور د خپل د اکبرپور سره ودرېږئ، او دې کې به زمونږ او ستاسو بچي، زمونږ ستاسو وروڼه، ماشومان سبق به وایي او د دین به خورئ. نو زه یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې د قاري صاحب سره ودرېږئ، ځکه چې دا یو خپل نوم لري او ډېره منډه تړله وایي د خپل دیني لحاظ سره، او کوم چې دنیایي لحاظ سره لکه ډېره منډې تړلې وایي. دا زموږ یو په موږ باندې یو حق لري چې موږ هم په دې مدرسه کې یو خپل څه ناڅه امداد وکړو. خو هغه تاسو خدای که یو خدمت هم نه وي، یو خدمت دې ولې نه وي چې تاسو په دې مدرسه کې وکړئ، او که چا د یو سیمټ بورۍ وسم کېږي نو ضرور ورسره ودرېږئ، ځکه چې ډېره غټه خرچه پې کېږي. او ټول مسافر ته یې ریکویسټ دی چې ضرور د دې سره ودرېږئ. ډېره مننه ورکړئ خپل ورور ته اجازت. الله پامان.